د 400 وکیلان وایي چې باید ډیپټي کمشنر دی د ریوینیو عدالتونه جوډیشل کمپلیکس ته راوړي او په خپلو دفترونو کې د ایسیګان د ځمکو مقدمې نه اوروي ځکه چې وکیلانو ته دغه عدالتونو کې په وړاندې کېدو په مخال ډیر وخت ضایع کیږي د 400 د وکیلانو د اتحادیې ستر سکرټر ایډوکیټ سیف الله خان وایي چې دوی دلته د ځمکو مقدمو اوریدو لپاره عدالتونه او نور ودانې برابرې کړې دي او په دې ورسره ډي سي سلا شوي وو چې ایسیګان به دغلته د سایلینو مقدمې اوري خو څو کلونو باوجود هم په دغه عمل نه کیږي کومه چې یو غټه ایشو ده زموږ دپاره او عام عوامو دپاره لیټیګیټس دپاره مقدمه بازو دپاره وکیلانو صاحبانو دپاره ځکه چې د جوډیشل کمپلیکس نه تر ریوینیو کورټس پورې ځو یا د ریوینیو کورټس نه واپس دلته راځو لس 12 هغې کې چوکونه دي سکولونه چوټیانې شوي وي بس یو پیشي به یا دلته کېږي یا هلته نو ټایم اینډ اګین د پبلک انټرست دپاره د وکیلانو سهولت دپاره او د عوامو دپاره موږ هغې ته ریکویسټ کړو چې یاره بهی مهرباني وکړئ دا کورټ دلته شفټینګ وکړئ هغې اوسه پورې په هغې باندې څه عمل درآمد نه دی کړی خو د عامو عوامو د مقدمه بازو کم چې کنسرن د دوی کار دی نو هغې دپاره خیریت دی د 400 د وکیلانو صدر موجب الرحمن خان ایډوکیټ وایي که دغه مطالبه ونه منلې شوه نو دوی به احتجاج کوي او موږ دوه کارونه هم په دې خبره باندې لګیا یو چې 400 عوام څه سیلاب وال څه ګرانې والی دي او څه ریوینیو عمله ده چې هغې نښتي دي او د کرپشن یو بازار یې ګرم کړی دی نو د دې وجې نه موږ سره دا کمیټمنټ ډي سی صاحب کړی او دلته چې کوم په پریمیسس کې زمونږ کمې کمرې وي چې دی وایي واش هم شو څه سهولتونه ولا موږ ورکړل او ښه برابر ټول سهولتونه پکې دي باوجود دایم زمونږ چې کوم ریوینیو کورټس افسران دي هغه دلته پریزایډینګ افسران دلته نه راځي موږ نن احتجاج کوو او موږ چې وردو با کمشنر صاحب چې د پېښور راغلي دي او د ډي سی افیس مخې ته برابر احتجاج کوو خو بیا د ملګرو په مشوره باندې موږ اخري اپورچونټي ولا ورکو که چېرې را روان منګل پورې ډي سی صاحب زمونږ مکمل دا مسئله حل کړه او ریوینیو کورټس دلته شفټینګ وکړو سره د فول پلیج دغه چې کوم ای سره ریکارډ دی او چې څومره ریلیټیو سیزونه دي او هغه دلته را شفټ نه کړو نو د نهي پورز باندې به ان شاء الله د 400 وکلا موږ د ډي سی افیس مخې ته برابر احتجاج کوو او دا احتجاج به هغه وخت پورې چې تر کوم وخت پورې د ریوینیو کورټ دلته عملاً راچپ شوی بل خو ډیپټي کمشنر په دغه اړه څه دریځ نه دی ویلي خو سرچینو د وینا تر مه په کچرو کې د ایسیګانو لپاره د عدالت لګول تنظیم شوی دی خو بیا هم د عدالت په ځای په خپلو دفترونو کې قضیې اورېدل کېږي علب خان شیرپو دلبر نیوز 400